ملګرو تاسو ته پته ده چې نن سعودي عرب اعلان وکړو د اتوار د ورځې د اختر د وړوکي اختر او پاکستان اعلان نه دی کړی خو پاکستان کې بعضې خلکو د هغوی سره اعلان وکړو بغیر ثبوته سبا به انشاءالله پاکستان کمیټي هغه به کینی او بیا به د هغې نه بعد اعلان کوي د هغې په انتظار باندې به موږ او تاسو یو خو که کومو خلکو سبا اختر وکړو او د اخیر روژه وخوړله نو لومبنی خو زما له طرفه دا پیغام دی چې هغه خلک به یو شپېته روژې نیسي د دې قضا به راوړي چې نن کم خلکو اختر کړی دی دا اختر صحیح نه دی د هغې متعلق یو څو خبرې د خپل شیخ ابو هشام شفیع الرحمن رحمانی حفظه الله د هغوی په اجازت باندې انشاءالله الرحمن د سترې مدرسې جامعه صدیقیه رحمانیه نه ریکارډ کوم د په دې خپل کلیپ کې یو څو خبرې ذکر کړي انشاءالله الرحمن یو څو تحقیقي جوابات ستاسو په وړاندې هغه ذکر کوم اول نمبر دا خبره کړې ده چې نن چا اختر کړی دی روژه خوړلې او د دې به قضا راګرځئ مع الکفاره نو د هغې اول جواب زه تا ته دا کوم چې په سر کې تا چې کومه روژه خوړلې تا د هغې قضا راګرځولې مع الکفاره دویم نمبر دا نن چې کومه ورځ ده نو دا د اختر ورځ ده په حدیث کې خو د دې نه منع راغلی چې د اختر په ورځ باندې به روژه نه نیسي عوامو کې دا خبره ښه مشهوره چې د اختر په ورځ د شیطان روژې نو ته خو د شیطان رور ګرځېدلې په دې خبره کې دویم نمبر تا په دې کلیپ کې دویمه ضروري خبره دا کړې ده چې د مفتي ګوهر صاحب نه به تپوس وکړو چې دا اختر صحیح دی که نه نو زه تاله جواب در کوم ته شرمېږې نه هغه مفتي ګوهر چې په منبر باندې ناست دی وایي زه سل کرتې په تسبو باندې دا چې بریلیان تباه بریلیان تباه بریلیان تباه او صاحب الغرض یحرق الطویل اوس په خټه باندې مور پورې کې هغه بریلی شرمېږي نه چې تا ته وایي چې تباه شي او ته د هغه نه اوس په د فتوی مطالبه کې خو صاحب الغرض یې که نه اوس په خټه باندې اور لګې دویم نمبر ته وایې د مفتي ګوهر صاحب نه د فتوی مطالبه کوو زه تا ته د هغه روحاني پلار د هغه پیر او مرشد فتاوه فریدیه مفتي فرید رحمه الله درته پیش کوم که ودې منله دا غز او دا میدان او که نه منې نو انشاءالله الرحمن موږ سره کښېنه په میدان کې به بیا نور دلایل درته ښیم دا زما په لاس کې ګوره فتاوه فریدیه ده اوس که چا کې انصافي نو دا به بیا ومني ځکه چې شاګرد نه د فتوی مطالبه کې زه درته د استاد فتوا پیش کوم هغې سره به څه کې دا زما په لاس کې فتاوه فریدیه د دې جلد نمبر 4 صفحه نمبر 84 ده ګوره په نوم باندې ستا علاقه خو په نوم سره یاده کړې کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے مومندی جنسی میں کئی سالوں سے مومندی جنسی یادی تا یادی خواہ مومندی جنسی میں یہ رواج ہے دا رواج کہ لوگ روزہ و عید سعودی عرب کے اعلان پر کرتے ہیں چې خلک روزه او اختر د سعودي عرب په اعلان سره کوي او دا کم کار چې روان دی الحمدلله نو دا د علماء کرامو په سرپرستۍ کې روان دی لکه پیر طریقت و رهبر شریعت ولی کامل استاذ العلماء والمجاهدین ابو صالح محمد لال الرحمن علیه الرحمة والرضوان او الشیخ ابو هشام شفیع الرحمن رحمانی حفظه الله د داسې علماء کرامو په سرپرستۍ کې دا کار روان دی چې ستا په شانته علماء کرام د هغه په قدمونو کې ناست دي د هغوی په سرپرستۍ کې دا کار روان دی او مفتی فرید رحمه الله وی که دا کار د داسې علماء کرامو په سرپرستۍ کې کیږي قابل اعتراض نه دی بالکل جایز دی نو ته شاګرد فتوا یادې مې ته د پلار فتوا پیش کړله اوس که صاحب الغرض او غرض دی په دې کې چې مسله راته واضحه شي نو ما درته واضحه کړله دویم نمبر ته په دې بل کلیپ کې دا خبره کړې ده چې یاره موږ به یو استفتاء ولیږو حقانیې ته نو ته شرمېږې نه عالم سړی استفتاء د کومې مسلې باره کې کوي چې د هغې حل موږ ته ذکر ني د دې مسلې وضاحت خو شوي استفتاء د څه دپاره لیږي او که بیا دې اطمینان قلبي نه کېږي نو غوره دا زما په لاس کې فتاوه حقانیه ده او د مشرکینو په شان ته مو مانګې حوالې دي غوستې دي انشاءالله الرحمن د ارمان دله پوره کوم دا زما په لاس کې فتاوه حقانیه د دې جلد نمبر 4 صفحه نمبر 126 غوره سوی اختلاف متعلق کی شرعی حیثیت کیا ہے چې سعودی والا سره خلک روژه نیسي د دې شرعي حیثیت څه دی غوره فتاوه حقانیه ده الجواب اختلاف متعلق کے بارے میں فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے د فقهاء کرامو د احنافو د اقوالو نه دا معلومیږي چې اختلاف مطالع معتبر نه هي چې دا د سره معتبر نه دی او یہی ظاهر مذهب دا ظاهر روایت دی ظاهر روایت کې فتوا په دې باندې راغلی ده چې اختلاف د مطالع معتبر نه دی سوی اگر قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے خبر پہنچ جائے تو وہاں روزہ رکھنا اور عید منانا چاہیے کہ د سعودی عرب نه ته خبر رو رسیدو نو دا روژه و اختر بالکل جایز دی دا فتاوه حقانیه ده حقانیه مخکې کې اوس بېماني که نه اوس به ترې انکار کې بل دا زمونږ د ظاهر روایت فتوا ده
چې اختلاف د مطالعو معتبر نه دی. که ته واقعي حنفي او ځان ته حنفي وایې نو زه درته یو څو فتوې پیش کوم. تا وایي ما ته د مفتیانو فتوې وښایه، زه درته د مفتیانو نه ستا د پلارانو فتوې درته ښیم. دا زما په لاس کې فتاوه قاضي خان ده. دا فتاوه قاضي خان ده، د دې جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 176 ده. وګوره سوي ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الروایه. په ظاهر الروایت کې د سره اختلاف د مطالعو معتبر دی نه. دا زما په لاس کې شرع العقود رسم المفتي دی. دا د پن خبرې دي. زه درته داسې خبرې ذکر کوم د چرګې د مالګې سره څه کار دی، ته پې پوهېږم نه خو زه اتمام د حجت در باندې کوم. ګوره سوي اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهلي قد علم او كان ظاهر الروایه. ته به څه کې، ته به مبتبهي قول پسې ځې، ظاهر الروایت پسې ځې. علامه شامی وایي ظاهر الروایت به راټینګې او راشه ظاهر الروایت وره. ظاهر الروایت کې څه راځي؟ دا فتاوه قاضي خان ده. ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الروایه. په ظاهر الروایت کې اختلاف د مطالعو د سره معتبر دی نه. پته نه لګي چې ته په کوم ځای کې سبقونه ویلي دي، پوهېږې که نه. دا بله فتاوه ما سره ګوره، دا البحر الرایق دی، د ابن نجیم مصري کتاب دی. ابن نجیم مصري داسې سړی دی، داسې سړی دی ابن نجیم مصري چې ستا په شان ته 10 پوښته نور راپاسي د ابن نجیم مصري خوا ته به ونه رسي. دا دویم جلد دی او د دې صفحه نمبر د 470. سوي ولا عبرة باختلاف المطالع، ولا عبرة باختلاف المطالع. اختلاف د مطالعو معتبر نه دی. او وروسته ورپسې ستا دپاره ډېره خوندوره خبره ذکر کوي. فاذا رآه اهل بلدة، هر کله چې یو ښاري والا میاشولې دي ولم يره اهل بلدة اخرى، او بل خاري والا نه دي لیدلې، وجب عليهم ان يصوموا، واجب دي در باندې ظالمه چې روجه ونیسي. د اختر په ورځ راته تا روجه نیولې. دا البحر الرایق د ابن نجیم مصري کتاب. دا د کنز شرحه ده. ظالمه ته به په کومو سترګو باندې خپلو طالبانو ته کنز پړاوې. دا بله فتاوه ما سره بدایع الصنایع د علامه کاساني ده. دا وره بدایع الصنایع د علامه کاساني کتاب جلد نمبر 2 صفحه نمبر 234. هذا اذا كانت المسافه بين البلدين قريبه. هر کله چې مسافت د دوو بلدو خاریو ملکونو په منځ کې قریب وي نو بیا څه فرمایي؟ لا تختلف فيها المطالع. دی کې د سره مطالع مختلف کېږي نه. او زه تا ته یو ډېره قیمتي خبره کوم. مخکې خو به دې بیا هم پکې چون چې راوکړله چې سعودي زموږ نه لرې دی، نو دا اوس خو افغانستان رؤیت هلته شوی دی که نه. افغانستان ستا په نیز معتبر دی که نه دی؟ بدایع الصنایع والا وایي چې کله مسافت قریبی او مسافت قریبه ته پیژنم بیا درته علمي خبرې کوو. برانه خبرې زده کې خو څوک مجبوره کړي دي. نو احسن الفتاوه د رشید احمد لودیانوي لیکلي. وګوره مسافت دغه څونه دی؟ مسافت د سفر چې کوم دی دا 100 کیلومتره دی. افغانستان موږ سره 250 کیلومتره کې پروت دی. شابه اوس نرشه دا فتوی ومنه، او که دې ونه منلې نو کې د را سره ورځ انشاءالله الرحمن باقي به په میدان کې کینو، دود کا دود ورپانی کا پانی. ته به تا کې د تاسو کې د فتوی سړی نشته دی. الحمدلله موږ د شیخ شفیع الرحمن حفظه الله روحاني بچیو، اوس هم د تخصص پراغت شوي کالم کیږي. هغه خو لا پرېږده موږ ماشومانو سره کېنه انشاءالله الرحمن چې پر رڼه ورځ مې ته د اسمان ستوري ونه خول نو دا خپل نوم به بدل کړم، دا سیفیت به پرېږدم او ستا د جنیدیت اعلان به وکړم. دا ګوره دا ستا روحاني پلار دی. تاسو ځان ته بریلیان وایه که نه؟ دا د بریلیانو مشر دی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوي. دا فتاوه رضویه ده، د دې جلد نمبر 10 دی او صفحه نمبر 433. مړه که د دې نه دې منکار وکړه که نه بیا د تا د نورو خلکو په شان ژبه استعمالوم. دا ستا روحاني پلار دی او کوم سړی چې د روحاني پلار نه انکار کوي هغه حرامي. دا ګوره دا زما په لاس کې فتاوه رضویه ده. في الذخيرة قال شمس الأئمة حلواني، امام شمس الأئمة حلواني لكي الصحيح من أصحاب أصحابنا، زمون د اصحابو صحیح مذهب دا دی ان الخبر اذا استفاد وتحقق فيما بين اهل بلدته. کله چې خبر د یو خاریي نه بل خاریي ته ورسي یلزمهم په دوی باندې لازم دي چې دا حکم به ورسره مني، روژه به ورسره نیسي. هسې ځان ته بریلیان وایې، شرم وکړې مړه. تاسو له خو شرم پکار دی. خپل اکابر هم په دې مسله کې پرېښي دي، احناف هم په دې مسله کې پرېښي دي. یوازې دا بریلیانو ته زما چیلنج نه دی، ستاسو جنیدیانو ته د ابد نواله تر د انتها پورې، د الف نواله تر د یې پورې څونه خلک چې په دې مسله باندې بحث کوي انشاءالله الرحمن په هر میدان هر ډګر کې ورته موږ تیار یو.